حضرت حاتم اسعم رحمت الله علیه بزرگ تیر شوی دی، هغه وایي جلدبازي چې دا جلدي کول دا وایي د شیطان کار دی. خو په پنځو څیزونو کې جلدي کوئ. په پنځو څیزونو کې څه کوئ؟ جلدي کوئ. لومبې مېلمه ته ډوډۍ پیش کولو کې جلدي کوئ. مېلمه ته زر تر زره ډوډۍ پیش کوئ. ورپسې د میت په کفن دفن کې جلدي کوئ. هغه قبر ته زر تر زره مړی رسوئ. ورپسې یو جنۍ بالغه شوه، بلوغت ته ورسېده، هغې دپاره زر تر زره د نکاح بندوبست کوه. چې تا زر تر زره د نکاح بندوبست وکړو، معاشره کې به امن وي، سکون به وي. که دا جنۍ دنه خرابه شوه، معاشره به درته بېګاڼۍ وي. نو یې څه کوه؟ د دغې جنۍ دپاره زر تر زره د نکاح بندوبست کوه. اوس حالات ولې خراب دي؟ ولې خراب دي؟ بد دغه سیسټم نشته مونږ سره، که جلدي نشته دغې کې چې هلک هم بلوغت ته ورسېده، اسلام وایي دله زر تر زره د نکاح بندوبست وکړه. دغه شان جنۍ هم ده، او خاص کر جنۍ چې بلوغت ته ورسېده وي دې لپاره زر تر زره د نکاح بندوبست کوه. ورپسې دی قرض دی در باندې او روپۍ دله الله درکړې، نو د قرض ادایګي زر تر زره کوه. ورپسې ګناهونه دې کړي دي، ګناه دله شوی دی، په هغې توبه زر تر زره وباسه. دې شیزونه کې وایي جلدي پکار ده. اوس مېلمه ته دې